ولس ته د 1 کروڑ سرکاري نوکرو ورکولو له وعدې وروسته اوس د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې حکومت سره دومره پیسې نشته چې هر چاته سرکاري نوکري ورکړي. د پاکستان په مرکزی پارلمان یا قومي اسمبلی کې د مخالفو ډلو مشر شهباز شریف د خپلو ژمنو نه په اورېدو تورن کړی دی او وایي چې هغه سره اندېښنه ده چې وزیر اعظم د بجلي او پټرولو نرخونو کې د کمۍ په اړه د خپل وروستي اعلان نه بیا پشان شي. څېړونکي وایي چې د خپل اعلانونو نه پرلپسې د پشا کېدو لامل سنجیده طبقه اوس د عمران خان خبرې او اعلانات سنجیده نه اخلي او دغه د خپل ګوند کارکنان یوازې په دې خبره خوشاله دي چې خیوات کې د هغوی حکومت ته. اسلام آباد کې یوې دستوري تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان په ظلمو غږ کړي چې په آی ټي نور څنګه کې هنرونه زده کړي او له دغه لارې ځانونه په خپلو پو دروي. تر دې وړاندې چې عمران خان واک ته نو رسیدلی ولس سره وعده کړی و چې حکومت یې راغلو نو ځوانانو ته 1 کروڑ نوکري او 50 لک کورونه جوړوي. خو دغه دستوري تخپل وینا کې عمران خان ویل چې حکومت سره دومره پیسې نشته چې هر چاته سرکاري نوکري ورکړي. څېړونکي او خبريال شمس مومن وایي چې دا سمه ده چې حکومت هر چاته د نوکري ورکولو توان نه لري خو په دې وروستو کې چې د پاکستان دننه بیروزګاری څومره زیاته شوې ده نو حکومت دا ضرور کولی شول چې بیروزګاری ختمولو ته لږ تر لږه لاره خو خواره کړې وه. شمس مومن وایي چې وزیر اعظم عمران خان مدام جذباتي اعلانونه کوي او بیا ته پشا کیږي چې لدی عمل اوس د خیوات دننه سنجیده طبقه د هغه اعلانات او خبرې په سنجیدګۍ سره نه اخلي. هغه وایي عمران خان ویلي و چې خلکو ته 1 کروڑ نوکري ورکوي. حقوق قتل شي نو په دې رستو کې په لکونو خلک د خیوات دننه بیروزګار شوي دي او دوی دغه بیروزګار خلکو ته د روزګار ورکول لپاره ماحول هم نه جوړ کړي. په خپل یو بیان کې شهباز شریف ویلي چې د تیل او بجلی نرخونو کې د کمۍ په اعلان عمران خان نړیوالې مالیاتي ادارې IMF او ولس دواړو ته دوکه ورکول غواړي. دا اپوزیشن ډلو مشر وایي چې تاریخ کې دومره قرضونه هیڅ چا نه دی اغستې لکه د عمران خان حکومت چې په تیرو 3 کالو کې اغستې دي. وزیر اعظم عمران خان او د هغه د حکومت وزیران حکومت خیوات کې د ګرانۍ اعتراف کوي ورسره د موجوده ګرانۍ ذمہوار پخواني واکمنان ګرځوي او وایي چې هغوی د خیوات پیسې نور خیوادونو ته ویستلې دي او خزانه یې تشه کړې وه. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.